السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محمد الله روان صاحب تاسو ته یو اعتراض را لګلې دی چې ملحد اعتراض کوي په قران کریم کې داسې آیات نشته دی او نه په نبوي احادیثو کې داسې حدیث سره چې هغه سره د الله جسم ثابت شي او نه تر اوسه پورې ساينس د الله جسم ثابت کړی دی. نو په قران او حدیث کې ځکه نشته دی چې الله جسم ته احتیاج نه لري. زمون خدا عقیده او نظریه ده چې الله جسم ته احتیاج نه دی. الله خود مخلوق د صفاتو نه ماورا ده، منزه ده، او واجب الوجود ده، او ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. الله جسم ده نه جوهر ده او نه عرض ده. کم چې د ممکناتو د صفات دي، جسم، جوهر، عرض دا ټول دا خود مخلوقاتو صفات دي. نو الله د مخلوق صفات ته احتیاج نه لري. نو ځکه قران او حدیث کې د دې خبرې ذکر نشته ده. باقی زمنګ په حدیثو کې او زمنګ په کتابونو کې د دې خبرې وضاحت شته ده چې الله جسم ته احتیاج نه لري. دا خو د دوی سه دوکا ده. دویمه خبر ده چې ساينس د الله وجود او ساينس د الله جسم نه ثابت کړي. نو دا خبره یاد ساته. ساينس څه ته وایي؟ ساينس تجربه ته وایي. تجربه کله کامیاب او کله ناکام وي. ډیر ملکونه تجربه وکي ناکام شي، ډیر یا کامیاب شي. د ساينس نظریه یو نه ده. ساينس قطعي لم نه ده. ساينس کې ورځ په ورځ تبدیلی راځي. یو وخت کې د قدیم فلسفو دا نظریه ده، ارسطو ده، داسې نور چې څومره مخکینی فلسفه دي، افلاطون، دا نور هغه وایي ماده قدیم ده. ماده قدیم ده، دا همیشه نه موجوده ده. که ماده قدیمونه غني نو دوی وایي چې بیا د کم زینه رااله، هغه خدای مني نه، نو دوی وایي ماده قدیم ده. وسنی چې کوم فلسفه دي د بیگ بینګ نظریه ورکړي، لکه ایډن هیبل چې کله د بیگ بینګ دا نظریه پیش کړ په 1929 کې د خپل دوربین په ذریعہ، هغه نروسته دا نظریه خوره شو د بیگ بینګ. دی وایي دا ماده د یو انفجار په وجه پیدا شو، یو دماکه وشو، یو انفجار وشو، هغه سره دا ماده پیدا شو. اوس ساينس خو د مادي ثبوت نشي پیښ. ته به د کم ساينس دانانو خبره مني. یو ساينس دان یو سوي، یو ساينس دان بل سوي. بیگ بینګ باره کې دونه اعتراضات دي چې بیگ بینګ وشو نو دا منګ چې موجوده وي دا د ماده او د ضد ماده نه دا ټول مخلوقات جوړلی. ماده موجود ده په نظر راځي. دا منګ چې سوینو دا ماده ده، د دې ضد ماده اچرته ده. اوسه پورې ساينس پیدا نکړه. نو ساينس په هغه ضد ماده نشي پیدا کولای. هغه د الله د وجود خبري کم چې د عقل نه بار خبري دي. دا خبره یاد ساتئ. ساينس معیار حق نه ده. معیار حق وحی د رښتونه خبر ده، خبر صادق ده. هغه منګ له موجود ده. ډیر سيزونه عقل سره ثابتېږي، ډیر سيزونه په عقل هم نه ثابتېږي. تاسو سوچ وکړئ، یو سیس د ستا په عقل سره ثابتېږي، لکه تا ولیدله، ته ویني دا ورځ ده، د شپه ده، د عقل تا ته وایي چې شپه د ورځ ده، په خپلو سترګو یې ویني. لوګی دې ولیدلو لورې لوګی خېږي، تا ته عقل وایي چې هلکه اور لګېدلی دی، ستا عقل دا وایي. ډېر سیزونه تا ته عقل هم نشي ثابتولی. دلته به بیا ته څه کې عقل نشي ثابتولی، ساينس درته نشي ثابتولی. بیا به څه کې هغه دپاره بله ذریعه تعالی الله درکړې ده. حواس خمسه چې ورته وایي، 5 خواص دي. یو سیز په نیولو سره ثابتېږي. وګوره چې دا کلک دی که نرم دی، نو هغه تا ته ساينس او عقل نشي ثابتولی. چې په لاس باندې داسې زور کړي، هلکه ډېر کلک دی جوړ کړی دی، ډېر ټیټ دی، مضبوط دی. ډېر سیزونه په سترګو سره ثابتېږي، ډېر سیزونه په سکلو سره. ستا مخې ته خوراک پروت دی، وستا مخې ته شربت پروت دی، دا ډېر یخ دی که دا ګرم دی، دا ګرم دی که دا یخ دی. دا د ګرم او دا د یخ صفت نه تا ته عقل ثابتوي شي او نه ساينس ثابتوي شي. دا به تا ته ستا سکل ثابتوي چې په ژبه کې دی، ته به وایې لکه دا یخ دی. یو سیز خوږ دی که پیکه دی، دا به تا ته عقل ثابتوي، نشي ثابتولی. ساينس به ثابتوي، نشي ثابتوي. دا به تا ته ستا ژبه ثابتوي چې دا خوږ دی که پیکه دی. دلته عقل هم کار ونه کړو، ساينس هم کار ونه کړو، ستا ژبې کار وکړو. ډېر سیزونه تا ته بل خبر درکوي، د هغه سره ثابتېږي. لکه رښتونه خبر صادق. په هندوستان کې دارا او شاهجهان دواړه رونو خپلو کې جنگونه کړي دي. اوس دا خبر چا درکړی؟ تا ته رښتونی خبر درکړی دی، تاریخ درکړی دی. جنگ عظیم اول شو، دویم شو، امریکا حمله وکړله په جاپان باندې، اټومي دماکه موږ خو نه ولیدلې، موږ هغه وخت کې نو موږ یې منو. ولې منو؟ چې هلکه د تاریخ بیان کړي دا رښتیا وایي. داسې د الله خبر موږ ته چا راکړی دی؟ انبیای کرامو چې رښتوني خلک دي. انبیای کرامو په باره کې راځي چې دوی په ټول عمر کې نه صغیره ګناه کړې نه وړه ګناه کړې ده. رښتوني خلک دي. هغوی موږ ته وایي چې الله موجود دی، الله رب العزت موجود دی. 1,40,000 کم و بیش انبیای کرام د دې خبرې گواہی ورکوي چې الله موجود دی. ما چا شهزاد نه د دې خبرو ملحد سره مناظره او په دې خبرو مې تاسو وکړو. ته په دوه کسانو گواہی سره خپل پلار مني، یو پردیس سړی ته څنګه پلار وې؟
خلک د دوو کسانو گواہی د چیرې د مور سره نکاح کړی دا نو ته د 1,40,000 کم بش انبیاء کرامو گواہی بیا ولې نه منې د الله په باره کې چې هغه وایي چې الله موجود دی او تخپل زړه ته وګوره د خپل دماغ ته دی وګوره د خپل جسم ته دی وګوره تا ته الله په نظر باندې راځي ولی دا دومره بهترین جسم تا ته درکړی دی الله رب العزت فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما په بهترین دانچی صورت کې ته پیدا کړی الله رب العزت فرمایي تاسو د ځمکې اسمان ته وګورئ آیا تاسو ته د رحمان په دې تخلیق کې څه نقصان پیدا کیږي فرج البصر کرتين انقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر الله واستاسو بار بار ورته ګوري بار بار تاسو ته خپل نظر ستومان لاندې راځي الله رب العزت دا دومره دنیا پیدا کړی ته سوچو کا په دنیا کې دوه ربونه زیات خلک دي دار یو انسان आवाज جدا دي کله ټول आवाजونه یو شان په فطرت سره وي والله نه نعوذ بالله نو به پکار دي چې ټول انسانان یو شان आवाजونه وي زما आवाज جدا دي تاسو आवाजونه جدا دي هر یو انسان د خپل आवाज نه پیژندل کیږي هر یو انسان د خپل شکل نه پیژندل کیږي او کله چې بیا عدالت ثابتې نو هر یو انسان د خپل داغه د ګوتو شناخت چې کم ته چې فنگر فرنٹ وای د هغه هر یو انسان جدا جدا دي د هر یو انسان لهجه جدا ده د هر یو انسان جبه جدا ته سوچوګه د هر یو انسان د جسم ډانچه جدا ده یو خامخا فقط کې د یو بل نه روسته مخ کې وي داغه د جسم په غټوالي په پلانوالي کې په کمزورتیا کې به د یو بل نه مختلف وي صرف د انسان د جسم ته وګوره به ته کائنات ته وګوره په دې کائنات کې الله رب العزت وي تاسو غور او فکر وکړئ تاسو ما پیدا کړی د دې لپاره چې تاسو زما عبادت وکړئ او د غیب ایمان الله ته خوښ دی ک الله موږ په خپل سترګو باندې ولیدو بیا خو به یو سړی کافر نه بیا خو به ټول د رحمان په قافله کې شامل د شیطان په قافله کې خو بیا څوک نه شاملېږي نو د ساينس دا خبره غلطه ده چې الله جسم ساينس د الله جسم نه ثابت کړي ساينس د خپل ځان ثابت کی ساينس خو تجربه ته وای ساينس علم خو نه ده تجربه کله کامیاب شي کله ناکام شي ساينس خو یو نظریه نن یو نظریه ده سبا نور خلک راشي بل نظریه ده او کله نه چې دنیا پیدا شوې ده د ټولو انبیاء کرامو یو نظریه ده چې الله یو دی الله قل هو ورته الله احد قل هو الله احد هو چې الله یو دی الله صمد الله بنیاز دی لم یلد ولم یولد نه څوک پیدا دي نه چانه پیدا دي ولم یکن له کفوا احد او نه مثل شونه مثال شته دا نظریه د پخوانه د توحید روانه ده د رد الالحاد په دې موضوع کې د اهم هم داسې ده چې دا د ټولو انبیاء کرامو د عبادت مقصد نچوڼ او خلاصه ده چې د یو الله توحید په بیان شوی دی نو دا مختصر غونډه کې وضاحت ما تاسو ته وکړو